ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تعالى ولذكر الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء. قالوا وما جلاؤها؟ قال تلاوة القرآن وكثرة ذكر الموت. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله تبارك وتعالى جل وعلا انسان طول مخلوقاتو کی زیات قیمتی او ذمہ دار پیدا کړی دی، او انسان ته الله جل شانه په نور مخلوقات باندې فضیلت او امتیازی شان ورکړی دی. نور سيزونه د انسان په خدمت کې لګیا دي، د مخدوم دی، او د لپاره الله پاک هوا او ریاضي او تر دې چې فرشتي دا غرونه سمندرونه پیدا کړی دي، مختلف طریقې سره د خدمت کوي، د ضرورت پوره کوي. او انسان کې الله جل شانه دا عالم کبیر، دا لوی کائنات مونږ دې کې مختلف د مخلوقات او سلسله ګورو. د دې ټولو نمونه انسان کې الله پاک اخیدا. پس مخدز مکی مونږ غرونه ګورو، چاپیره غرونه دي. انسان کې الله پاک داسې اډوکی پیدا کړی دي چې هغه د غرونو په مثال دي، لکه د انسان د سر او د کپری اډوکی داسې دا ولی د دې اډوکی دي، نو دا د غرونو په مثال دي. بیا د انسان په بدن کې الله د زمکي پرنګي پستی او خطواله هم پیدا کړی دي. د خپو لاندې تلی دي، قدم لاندې چې کوم تلی دي، دا د زمکي مثال دی. او بیا الله جل شانو په زمکه باندې وړي وړي غونډه واړو واړو غرونه او د شګو ډيري هم پیدا کړی دي. د دې مثال د انسان بدن کې نور اډو کې دي چې هغه لګ ډیر راوتی دي، لکه څنګه دا زنګانه دي، گیټای دا ډوکی د نور اډوکو په نسبت لګ راوتی دي. نو دا د زمکه د هغه حصے مثال دی چې هغه مرتفع او بلند او اوچته ده. پزمکه کې مونږه نباتات ګورو، ونی دي، زنګلات دي، قسمه قسم بوټي دي. د انسان په بدن کې چې کوم ویخته دي دا د دې نباتاتو په مثال دي. بعضی زینو کې زنګل او ونی او بوټي هغه ګڼ وي او ډیر ډیر وي، یو بل ته نږدې نږدې. بعض ځکه خال خال وي
او یو بل نه لري لري. نو د انسان په بدن کې په ګیره او په سر کې ویښته ګڼ دي، په نور بدن باندې جدا جدا د دې په نسبت باندې هغه مرګن او یو زین دي. پس مکه باندې مونږ ګورو چې چینی دي، نهرونه، دریابونه، خړونه بهيږي. د انسان بدن کې پرګونو کې وینه روانه ده. دا وینه او دا رګونه دا په مثال د دې نهرونو د ولو د چینو دي. بیا پزمکه کې مونږه مختلف حیوانات ګورو. د انسان بدن کې کله په سر کې سپږیو شي، دا بدن کې حیوانات دي. په خېټه کې چنجیو شي، دا حیوانات دي. په ټول بدن کې مختلف جراثیم هغه خوار دي او مختلف قسم دا جراثیم کله کم شي، کله زیات شي، کله پیدا شي، کله مړ شي. علم طب او علم ابدان د دې باقاعده ثبوت پیش کړي او دا خبره تحقیق او ثبوت ته رسیدي ده چې د انسان بدن کې دا مختلف د ذراتو په شکل کې جراثیم موجود دي. نو دا د دنیا کې چې کوم حیوانات دي دا داغي مثال دی. په دنیا کې هوا ده، کله هوا کمې کله زیاتې. د انسان په بدن کې خېټه کې کله کله ګړبړي قبض وي نو هوا پکې زیاتې، او کله پکې هوا کمې، کله بالکل نه چې صحت خي قبض نه څه شکایت ورته نه. حسنا سه هوا په بدن کې خامخا موجودي. د دې دلیل دا دی چې کلم ته د خلینا پوکې وهي زنانه اور بلې او اور ته نه مړکیږي نو هغه اور ته پوکې ور کوي، خلی سره پوکې ور کوي، خلینا هوا روزي. بعضی اوقات په ګرمۍ کې هوا ګرمۍ، په یخنۍ کې هوا یخي. نو په ګرمۍ کې چې مونږه د خلینا پوکې وهو نو هغه گریوان کې ګرمیم شوی پوکې وو نو هغه پوکې او هوا یخ روزي. او په ګرمۍ کې چې زمونږ لاسونه یخ شي نو مونږ لاسونه یو ځای کو او پوکې پکې وو، د خلینم ګرمه هوا روزي. هم دې بدن مختلف هواګانی روزي. بیا مختلف قسم او به الله پیدا کړی دي، یخي، ګرمي، مالګینی، ترخی، خوږی. د دې ټولو نمونه په بدن کې موجود ده. تریخه، په تریخه کې ترخی او بدی د زیګر او د معدې ترمنځ ده. زیګر نه یو ماده جوړیږي چې هغه تریخي ته ورزي او د خدای په قدرت هغه ترخی او بي او یو ساس کې معدې ته ورزي د تریخي نه او باغی باندې ډوډۍ هضميږي، نظام انهضام په چلیږي. او زیګر یو بل سیس تیاری وینه جوړي، بیا غوینه باندې مهنتو کی هغه زړه ته ورکی، بیا زړه په غوینه باندې مهنتو کی قوت غریزیه او حیات حیوانیه د دینه تیار کی او ټول بدن ته ورګونو ته غليږي. دې سره زموږ د بدن نظام او مختلف اندامونه او دا مختلف رګونه دا متحرک دي. زړه دې، زیګر دې، پته ده، تریخه ده او دا سي معده ده. ټول بدن کې دا حرکت جاری ده، تحریک ده. نو الله جل شانه په تریخي کې ترخیو به خېدي، پسترګو کې نمکینی او مالګینی او به خودي دي. کدا او بشری خوږی وي سترګي هر وختي لوندې وي نو سترګه به خراب شي. څنګه چې سمندرو به الله ترخی جوړی کړی دي، بشمار مخلوقات دي پکې، هغه مړ کیږي، داغي فضله ده. او سمندر کې روزانه په سونو جازونه غټ غټ یو جاز کې په سونو عملی کم و بیش داغي فضله، داغي چې څومره د بدن نه
ماده خارج کیږي دا ټول غند دا سمندر ته ورځي. کراچي او بمبئی او تهران او نور خارونه په ملکونو کې چې د سمندر په غاړه دي دا غي ټول فضله او سیوریج او دا غندو به د ګټر دا سمندر ته پروزي. نو که سمندر به خوږی وي نو د خارونو د بازي ملکونو زندگی با ګرانه وا، خلق به د بدبو د لاس مړ شي. الله جل شانو خپل قدرت سره مالګین او ترخی او به د سمندر جوړی کړی دي او د مالګي او د ترخو بو دا تاثیر دی چې هر څومره ګندګي هغه کې پروزي هغه مالګ شي هغه ویلی شي او ختم شي. نو دا ترخیو به پتریخي کې او نمکینیو به کراچۍ کې او دا ډیرو علاقو کې د پنجاب التکوینه مالګینیو بروزي خوګینی. حدیث شریف کې دعا راځي چې تکله وبوس کې خوګیو به نو ته لک په دې وبو باندې سوچو چې دا د کوم رالی. حضرت بهلول رحمت الله علیه بزرګو هارون رشید سره به تکلفي و. نو هارون رشید ناستو دین ناستو ویل مال لګیو بر وړي تګې شوم. حضرت بهلول ورته فرمایل چوري کو به مسکا کدا وبتا ته نه ملاوي او ته خطګې نو ته وسکه قیمتن به ویل واخلمه څومره قیمت باور کې ویل که زمانی ما بادشاہي په دې کې زی زب مرشم کو بونس کما هغه هم زدي کې ورکم وی خزاوس کوم. لک سات پد حضرت بهلول ورته فرمایي چې دا کوم یو بتا اوس کله کدینا متیازي او بول جوړ شي او هغه متیازي او بول خارجي نه الله پاک په ګرده کې یو اتوماتیک چاڼونه لګولې دي نری نری چاڼونه او یو اتوماتیک نظام جوړ کړی دی چې هغه ګرده څومره اوبه چې بدن ته ضرورتي هغه ته ورکی او فالتو دا ګرده خو چاڼ کی مهنت پیو کی او بیا هغه د متیازو ناله ته ورولي او د متیازو د دسماتي د زیپ او د ناله په لار باندې هغه خارج شي فضله او فضول اوبه. کدا متیاز استا بند شوي نوزي ته وسکه دا یو ګلاس وبچ تاسو کلی دا د بدن نوزي نه ویل زو علاج کوم صبر پیسې باور کې دومره باور کم کنيمه بادشاہي مزي زبنيمه بادشاہي ورکم. د پاکستان ډېر غټ حکومت او بادشاہي سو ملکونه چې د پاکستان پر انکی. حضرت بهلول ورته فرمایل تکبر نه کی لویو نه کی پام کوا دا ټول ستا حکومت او بادشاہي یو ګلاس وبسکل او داغي هضمېدل او عافیت سره د بدن خارجي دل او وتل د دې قیمت ده. ستا ټول بادشاہي تا څومره وبسکلی دي څومره د سماته دې کړې دي د الله شکر ادا کا غور وکا چې دا وبد کم زین رالي اوریازي فرشتي د الله قدرت د الله اراده او مشیت هواګانی سس په دې کې استعمال شوی دي د غرونو په سر دی راوي لیکيږي دریاب روان دي پس مکه کې جذب شوي بورینګ کې کوې کنه تن روباسي کم زینا دا وب رالی او استاد خلیتا خدای پاک الله جل شانو خپل قدرت سره رو رسول قل ارايتم من اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين کستاسو دا وب مونږه جوړ زمکه کې بوزو او چی کو خشکی کو سوق بتا سو تدا جاری بدر نصیب کی. او افرایتم الماء الذي تشربون پدیوبو کې لغور کوي چې تاسو اسکی انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون تاسو د اوریزونه دا وبر اوروي کومګه راورو لو نشاء جعلناه اجاجا تاسو د بدعمله او د ګناه په وجه کومګه غواړو دا وب ترخیکو تاسو به سکلې نشي مرینه بمخکته نو کوزيږي فلولا تشکرون ول شکر نکوي د الله تعالی شکر په جبم دی په زړم دی په عملم دی عمل داسیو چې الله تعالی خوشاله شي
دا شکر دی د شکر زندگی اعملوا آل داود شکر اے د داود علیہ السلام کورنۍ والو تاسو د شکر عمل کوي علما فرمایي دي کې اشاره ده چې شکر صرف زبانی نه دی عمل سره شکر دی چې ته د الله فرمانبرداري کې د الله نعمتونه خوري ته شکر گزار بنده او چې ته د الله نافرمانی کې د الله نعمتو خوري او ګناه کې هغه طاقت صرف کې او خرج کې نو ته ناشکر نو دی ابو کې مونږ دی غور کو الله مختلف ابو پیدا کړی دي مالګینی لګي نمکینی او ترخی لکه د سمندر کې چولامبي نو ډیر وخت پورې کم از کم موهما نو لس 15 منټو پورې سترګې ترخی ما پکې لمبلې دي ما ته تجربه شته کراچۍ کې موږ سبق ویلو اتفاق شوه او تیراکین کوله الحمدلله زدکړم و د جهاد په نیت باندې زموږ مشرانو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه غټ صوفي او بزرګو او غټ مجاهدو سید احمد شهید رحمت الله علیه چې د دې صدا ډیر لوی د تصوف امامو اغي د جهاد تیاری کړی او جهاد کړی صوفیا اتقیاو پرهیزګارو مجاهدینو او د مخلوق او د دین خدمت گزارو تصوف کې دا ټول سيزونه راځي دا یو جامع پروګرام دی تحریک ایمان او تقوا ایمانی او متقین صفات چې ځان کې راوړي او دنیا ته مونږه حرکت ورکو دنیا کې د ایمان حرکت پیدا شي تحریک باب تفعیل دی نو چې تا کې حرکتي بل به حرکت ورکی چې تحرک نو تحریک به کې کنه او چې په خپل او دی او سست او جمود وي د دې امت مثال خو د ابو پرنګ دی او بچ ترکمه رواني داغي کې خوبيانه باقی رنگیم ټکی مزهم ټکی بویم ټکی او چې کوم زه ودرې دی هغه کې به بدبوې او چنجي راشي قابل استعمال نه دی نو دې امت کې به جمود نه تحریک ته حرکت ته ټول دنیا ته به دین رسي او دین د لپاره به حرکت کوي دا جذبه او دا فکر ژوندۍ کولو د لپاره زما محترم او عزیزانو دا اجتماعات قائميږي چې زمونږ اصلاح شي مونږه تزکیه شي مونږ دا حرکت پیدا شي ایمانی قوت پیدا شي او یو سټیم او روحاني ایمانی طاقت چې مونږه په صراط مستقیم باندې روان کی دا قوت مونږ ته حاصل شي د اهل الله په صحبت او د ذکر الله په کثرت سره دا سيزونه الله جل شانو خپل بندیانو ته نصیب کړي نو مارس کولو چې پزمکه کې اوبه مختلف دي دا سي زمونږه سترګه کې اوبه کمی دي نمکینه پتریخي کې ترخی دي او په خله کې خوږی اوبه دي د جبې په ویخ کې الله د لعاب او د توکانو خوږه چینه پیدا کړی ده کدا ترخوي نو څومره به تکلیفو دا خوږه چینه ده د سره جبل ونده دا خبرې کولې شي شخوند وهي خوراک کې او نوړې ترشي ډوډۍ ترشي او هغه بیا ته د مرین لاندې هغه کوزول داغي او هضمول او معدې ته رسول دا اسانه شي الله جل شانه د قدرت نخي په انسان کې خدیدا د الله د قدرت یو بهترین شاهکار دی داغه د قدرت کارخانه کې چې څومره مخلوقات جوړ دي دا غرونه اسمانونه او فرشتي او نور او سپوږمۍ او غټي غټي سیارې او ستوري د دې ټولو نه اوچته او اهم حضرت انسان دی دغه د قدرت نمونه ډېری دي د مخلوقات نمونه دي بیا مونږ ګورو چې الله جل شانو د کائنات کې خپل قدرت سره هر ځای کې موجود دی خپل قدرت سره هر ځای کې موجود دی حاضر ناظر دی علام الغیوب دی اينما تكونوا هو معكم
الم يعلم بان الله يرى ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم زه پزه د الله حاضر ناظر اور عالم الغیب کې د قرآن بیان کړی خو الله ښکارینا دا چې د انسان په بدن کې څنګه چې د مخلوقاتو نمونې دي د الله جل شانه د قدرت یو نمونه او یو نخه الله جل شانه د انسان په بدن کې خدا چې هغه ته روح ویل کی الله مدبر کائنات ته د ټولو کائناتو تدبیر او نظام چلی په یوازې تن باندې یوازې خپل ذات باندې لا وزیر له لا مشیر له هغه ته د وزیر او د مشیر عزت نشته نو دا سي دا روح سي دا الله امر دی يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي دا الله دا امر انسان ته چې داخل شو نو دغه حرکت پیدا شو رحم کې د مور ګیډه کې اول یو لوتړه و به جان دا الله امر پکې رالو متحرک شو زړه متحرک سترګي رګونه غوګونه هلاسونه خپې هر څه ته د روح ورو رسیدا د سر د ویختونه د خپې د نوکو تر پنجې پوري ټولو اندامونو رګونو ته هر جزء او حصے ته روح سرایت کو او ور داخله شو نو دا روح اصل ده روح اصل ده بدن نو روح وا بدن بني تحلیل بشي خوري کې به خوري شي قبر کې خو روح به بیا وي برزخ کې به اصل معاملہ روح سره وي نو الله جل شانه د خپل قدرت د تدبیر کائنات دا یو نمونه د انسان په بدن کې اخیدا بیا په مقدس مکی الله جل شانه یو مرکز جوړ کړی دی د تجلیات الہیه د انوارات الہیه د رحمتونو مرکز د برکتونو مرکز ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا وهدى للعالمین ټولونه مخکنه د الله کور چې خلکو د پاره مقرر کړی شو د عبادت او د توحید مرکز هغه بیت الله شریف دی د دې تعمیر آدم علی السلام کړی دی فرشتو کړی دی بیا ابراهیم علی السلام کړی دی شکست ریخ بمو طوفان نوح کې منهدم شو دا سنور او بابا لاندې راتلی د حقته ځکه او چاپیره غرونو باران کې بوبر علی اب شهید او منهدم شو نو بیا به تعمیر جدید تا تعمیر نو ته بیا ضرورتو بهرحال دا د اوم اسمان نواله بیت معمور نه تر اوم زمکه پوری تحت الثرى پوری دا بیت الله دی که اوم زمکه تلار شي بیت الله رخ کا طرف ته مخ کا التکی منځو کا داسې باندې کې چیرې بیت الله بر په اوم زمکه دی که اسمان کې سفر کې جاز کې لاندې بزوړندېږي نه وملته د قبله پر رخ ودرېګا او نیت وتړ التم قبله موجود ده دا ټول قبله د دې سید نو الله جل شانه دا مرکز جوړ کړی دی که مسلمان ووري چې په بیت الله خدای مکا الله مکا چا حمله وکړه د بیت الله شریف غلاف ته اور ورته کو یا هغه یو که یا بلچا یا سروړو هغه ماتي ټول دنیا کې به یو زلزلہ راشي مسلمانانو کې بېچینی به راشي هر مسلمان به په منډه شي خپل بچي او ارسبته هیر شي دنیا چې زم د الله په کور حمله شوې ده د الله د کور حفاظت د پاره د غي د تقدس د تحفظ د پاره ز خپل ځان قربانوم زمون یو روحاني کنیکشن دی غي سره هدل للعالمین د هدایت مرکز دی نو دغه رنګي د زړه په بدن کې په دې عالمي اکبر کې د لوی کائنات کې د ټول کائنات زړه بیت الله شریف دی چې ترکمه بیت الله دی الذي جعلناه للناس قياما مونږ د انسانانو د بقاء او د قیام ذریعہ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس دا بیت الله شریف هم ګرځولې دي حدیث شریف کې راځي چې قیامت قائميږي الله به بیت الله چت کې د زمکه
د قران حروف بوچت کی الله الله نوم به باقی نه د الله نوم بوچت کی د ساينسدان د ساينس په وجه د تاجرانو د تجارت په وجه د زمیندارانو د کروندې په وجه د سیاستدانانو د سیاست په وجه دنیا قائمه نه ده دنیا د الله کلام د الله کور بیت الله او د الله نوم د دې په وجه دا کائنات نظام باقی دی او قائم دی دا د کائنات روح ده او د دې روح مرکز روحاني هغه بیت الله دی په دې لوی کائنات کې مرکز توحید او روحاني هغه بیت الله دی کاغه ته نقصان رسی امت مسلمه کې یو زلزلہ راځي یو بېچینی راشي چې زه ژوندې نه پاتې کېږم دغه سي زمونږ دی عالم اصغر او د بدن د کائنات کې الله جل شانه خپل ځان د پاره زړه جوړ کړی دی اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب بدن کې یو ټوکړه د غوخي چې دا ټیکی ټول بدن ټیکی او چې دا خراب شي ټول بدن خراب شي او چې د مسلمان بدن صحیح د دنیا نظام صحیح دی امن دی ځکه چې امت مسلمه د ټول انسانانو د پیرانو زړه دی او د امت مسلمه زړه اولیاء الله او اهل علم دي اهل علم کې چې کله بګاړ رالو او صوفیا بزرگان دین کې اهل کتاب يهود و نصارو کې بګاړ رالو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قران داغي د خرابې بنیادی وجه بیان کړی دا چې داغي احبار او رهبان علما او پیر او مرشد طبقه اغي دین خرڅول شروع کړ کمزوري پکې رااله نو امت کې فساد رالو اهل کتاب کې عمومي فساد رالو او بیا کله غضب الله علیهم کله الله په لعنت کو کله جعل منهم القردة والخنازير کله بخت نصر او عمالقه په مسلط ک مختلف عذابونه پاغي باندې رااله نو زما محترم عزیزانو الله جل شانه چې دا انسان دا زړه دی د ته ډیر لوی اهمیت ورکړي دی گہرائی او جوړواله دي ته ورکړي دی سمندر د دې مقابله کې څه شي دی زنګلات او میدانونه او د شګو وسیع صحرا د دې زړه مقابله نشي کوله دې کې دومره وسعتونه دي دا یو آینه ده چې دې کې د الله د تجلیات او عکس راتلی شي سمندر کې ناراضي په دې غرونو کې ناراضي په ځمکه کې ناراضي په ځنګلاتو کې ناراضي غټو غټو حیواناتو کې او مخلوقاتو کې د الله تجلی اخستل داغه عکس خپل ځان کې جذب کول هغه کې دا استعداد نشته دا استعداد الله خیره د انسان په زړه کې هو الا چې دا زړه جوړ شي کې زړه خود هم خیم دی او د غویم دی او د چارپایانوم دی او د کافرم دی لهم قلوب لا يفقهون بها ختم الله على قلوبهم طبع الله عليها بكفرهم دا بیا راځي الله د دې فضلونو مهر لګول قصد قلوبكم من بعد ذلك د غټ نه زیات تاسو زړونه سخت شو اول د ګنا په وجه زنګ راځي کلا بل ران على قلوبهم بیا سخت شي زړه بیا په باندې مهر لګي د هدایت خبره هغه ته بیان کوزي هغه بیا تور شي ویران شي برباد شي تیار پکې راشي د شرک او د ګناهونو ګندګي پکې راشي نو دا بیا د شیطان مرکز جوړ شي د شیطان د رهایش او د استوګنځي جوړ شي د زړه زکه چې کوم زړه د الله د ذکر نه غافل شي شیطان باغی باندې قابو بیا مومي ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون بادشاہان چې په یو ملک باندې په مخالف باندې غلبه بیا مومي نو البته چې کوم اوچته طبقه بادشاہ او وزیران اول پاغي لا سچي او یو دشمن که په بل باندې قابو بیا مومي نو هغه ته وی لاسونو چت کا
فوجیان په جنگ کې وي هاندز اپ لاسونو چت کا څه مطلب کتا سره سه اصلاحي سه د خطرې سيزي چې اغاز تانه واخلم او تانه وغورځيږي او بیا ما ته خطر نه نو شیطان د ذکر نه یریږي د ذاکر او د منور زړه نه یریږي هغه دا کوشش ته چې انسان د الله د ذکر نه غافل کی او د پزړه باندې د قبضه بیا مومي قابو بیا مومي استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله پدی باندې شیطان قابو بیا مونته نو د الله ذکر دوی نه هیر کو معلومه دا شو چې د الله ذکر څوک نه کوي نو دا غزړه غافل شي شیطان په قابو بیا مونته ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين څوک چې د الله د ذکر نه غافل شي په غفلت کې ژوندۍ تیری مونږ په د باندې شیطان مقرر کو دی به د دوستي د سربي تر مرګ به نه پریدي خدای مکه الله مکه معاذ الله تر دې چې د ایمان خطا کی او بغیر کلمې نه د مرګ راشي نو زما محترمو د شیطان نه د بچ کېدو سبب د الله ذکر دی حدیث شریف کې راځي قران کې دی الوسواس وسوسه زي الخناس رستشي حدیث کې د دې شرح رااله چې کله دی ذکر نه کوي بندا نو شیطان غافل زړه تر مخ کیږي او لکه ماشه چې د خپل سوک او د خپل پوزه دا داخله کی دا خړتم سوند دا داخل کی د انسان په بدن کې او تنوین راکاږي دا سه په بعضي بزرګانو الله حالت منکشف کو چې غافل زړه باندې دا شیطان د خپل پوزه اولګي د خپل خړتم په باندې اولګي او دا ور داخل کی او وسوسه پکې اچي خو چې کله دی د زړه استحزار سره توجه سره د الله نوم والی نو بس شیطان ته بیا رستو شي خناس ته بیا تختی اذان چې کیږي شیطان تختی اقامت چې کیږي شیطان تختی پدې کې ذکر دی ذاکر ته شیطان نشي نږدې کېده داغه مخ ته نشي ټینګې دی داغه نه یریږي نو مارز دا کول عزیزانو چې د انسان په بدن کې دا زړه دی څنګه چې د تجلیات الہیه په دې ظاهر او غټ عالم کې بیت الله شریف مرکز دی دا سي په دې وړو کې عالم اصغر کې د انسان بدن کې زړه دی او زړه د روح مرکز دی ټولو نه زیات او قوي او قریب تعلق د روح په ټول بدن کې هغه زړه سره دی کوم ځای کې چې روح اثر کم دی هغه ته کې انسان ته څه تکلیف ومرسي دومره محسوسيږي نه ګوره د چا په پوند باندې سوک داسي چونډیو لګي سکونډیو لګي زور ورکی نو خوند ورکی ویره لګ نور زورم ورکا خوند ورکی دلته روح شتا خو د روح اثر کم دی بیا پنځه کې دینه د روح اثر لګ زیات دی هلته چې هغه مر زور ولګي لګ تکلیف وکي بیا بر رازا دغه سي مخته سترګه دا ها دا رخسار دی نو دی کې بیا حساسیت او د روح اثرات زیات دي د دین زیات اثر بیا پزړه کې الله پاک روح د پاره خي نو زړه باندې که څوک اسم لګه ګوته کی دي یا غي سره یو معمولی سیز دا سه ټچ شي او ولګي نو انسان به ټوب کې وای مرشومه او روح ټوب کې د انسان چې زما خطر د زنه شم پاتې کې دی د بدن کې زلزلہ رااله مرکز ته خطر ده مرکز ته د بدن بادشاہ ته خطر ده د ټول بدن قیام او قوام او بقا او صحت جسمانی روحانی الله په زړه باندې موقوف کړی دی زړه بدن د پارم ضروری دی او روح د پارم ضروری دی که زړه صحیح نه بیماری نو د انسان زندګی ته خطر ده بدن باقی نشي پاتې کېږي روح پکې نه پاتې کېږي او که روحاني طور سره زړه بیماری نو هم د ایمان ته خطر ده د حسن خاتمه ته خطر ده الله سره تعلق بني کمزوري وي نو حقیقت کې زما محترمو روحاني امراض دي
جسمانی مرض هم ټیک دی داشته دی علم الابدان کې د دې بحث دی خو علم الادیان کې د روحاني امراض علاج دی مونږ دلته چې راغلیو دی روحاني مرکز ته دارالایمان ته او روحاني شخصیات سره مونږ ناستیو اهل الله اهل علم راغلي دي ان شاء الله سبب راځي نور حضرت مفتی صاحب به تشریف وروړي ان شاء الله دا ټول مونږ سره راغلیو چې روحاني هسپتال دی دې کې زمونږ علاج وشي زمونږ زړه بغض وزي کینه وزي تکبر وزي جی او زمونږ د زړه حب مال وزي حب جاه د اوچته مرتبه چې زما د عزت پټولو باندې اوچته ما دا د دې جذبات زمونږ د زړه رخصت شي او د الله محبت راشي تواضع راشي عاجزي راشي اخلاص راشي د حضور علی السلام محبت پدې کې راشي دا ایمانی صفات دیانت راشي صداقت او رښتونواله راشي امانتداري مونږ کې ژوند شي دا ایمانی صفات په مونږ کې راشي نو دا زړه چې کله خراب شي د انسان ټول بدن خراب شي او زړه د محبتم مرکز دی او د عداوتم ها ويره بس زړه را نه خپه کړی دی مړ د سره به نه لګي دا زړه می ته ټکی دی ها زړه می ته بس موړ دی یا وی زړه را نه پوخ کړی دی زړه او د محبت مرکز هم دی مور زوی ته دانوي چې بچي ستامینه زما لاس کې ده ته هر وخت زما دی لاس کې ته هر وخت زما دی سر کې یا دی خپو کې دا څه نه ته بچي هر وخت زما پزړه کې ها ستا محبت زما په دی لاس کې نه دی زما په زړه کې دی چې چا سره بغضی دشمنی داغي مرکز هم زړه دی او چې چا سره محبتي داغي مرکز هم زړه دی نو کله زړه صحیح شو او دې کې محبت الهیه رالو نو دې زړه ته الله محبوبیت شان نصیب کړي چې د الله عظمت په دې زړه کې راشي د مخلوق عظمت او لوی ټول د دینه رخصت شي خو چې د الله غیر د دینه او باسي ځکه مخکې نفي د بیا اثبات دی اول د ځې صفا شو د ملګرو مهنت کو دلته کې ګټه وا لوټه وا او اخوا دی خو سبوټه موټه غنه وا کانټه وا هغه ارس اخوا ک دا زیوار کو مهنت کو الله دې جزای خیر ورکی درایو غړولې نو بیا مونږ رالو په باندې کې ناستو اول تخلیه ده بیا تحلیه ده اول بر رضایل نه ذات ځان پاکه د یو شیخ تربیت کې بزان ساتي نفس را نه تواکش الا ذل پیر مولانا رومي فرمایي چې یو کامل مرشد او د الله والا تربیت کې نه نو ترغه ته نفس نشي وجلې وهله قال را بگذار مرد حال شو پیش مرد کامله پامال شو وی خبره پریدا زړه ټیکا دا خبره زړه ته د جبي خبره زړه ته واچو او زړه باندې توجه کا دا وسنګ کیږي پیش مرد کامله پامال شو یو کامل مرد چې رجال الله او رجل من اقصى جاء رجل من اقصى المدينه رجل ياسين او وقال رجل مؤمن من آل فرعون رجل مؤمن کامل مرد او کامل سړی یو کامل د الله بنده شي هغه ته ځان پایمال کله ک مرده بدست زنده څنګه چې مړی د ژوندو په لاس کې پکم اړه چې اړای او سچ ور سره کوي هغه غریبیس نشي کول نو دغه سي ځان چاته حواله ک چې ته حواله شي ان شاء الله ستاسو به تربيت کیږي د زړه کیفیت به دي ټیک شي زړه کې به الله تعالی محبت راشي ځکه چې न किताबों से न वाजों से नजर से पैदा दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा په کتابونو په تقریرونو دین ناراضي د دین حقیقت مراد دی دلته یو خو دین دام دی چې زه خبرې کوم بیان کوم اوریدل دي دام دین دی مونږه مطالعه کوو د کتابونو دام دین دی مدارسو کې پڑھاویږي دام دین دی خو دلته د دین روح اخلاص او د دین حقیقت تعلق مع الله او تواضع دا مراد دی دین کامل او اکمل
د دین روح بتا تعالی سلیږي چې ته د الله والو صحبت او هم نشینی اختیار کی. نو زما محترمو دا زړه دی باندې زنګ راځي کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. او بیا دې حدیث کې چې ما په خطبه کې ویلو نبی علیہ السلام فرمای ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. زړونو باندې زنګ راځي چې څنګه اوس په توبو لګي هغه باندې زنګ راځي. نو صحابه ورته چې یا رسول الله ما جلاؤها زړه به څنګه صفا کیږي؟ دا خو ظاهر نه دی چې په اوبو په صابون ومګو هغه دنه نه پټ دی. نو نبی علیہ السلام فرمایل دوه سيزونه تلاوت قرآن او دویم زیات مرګ یادول. قرآن سره تزکیه کیږي ذکر چې دی کنه د دې اوچت بهترین او اعلی طریقه او د دې نمونه او شکل قرآن مجید تلاوت دی. انا نحن نزلنا الذکر او ذکر یو جامع لفظ دی چې دی کې ډیر عبادت قولی راځي خو قرآن مجید کې ډیرو زینو کې او حدیث کې اصطلاحي لحاظ سره د ذکر نه مراد د الله تعالی نوم اخیستل مختلفو طریقو سره که اذکار متوارده او مسنون دعاګانې دي هغه ذکر دی. کومه مانځ کې دا اوراد وایي او تلاوت کو دام ذکر دی. اقم الصلاه لذکری ذکر نه بغیر منځ نه دی. حج نه دی چې تلبیه او ذکر پکې نه. مجاهدین تعالی وی واذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. دا امیر او د الله رسول اطاعت کوي او ذکر ډیر کوي چې کامیاب شي. موسی او هارون علی السلام تعالی وی ولا تنیا فی ذکری تبلیغ لروانی فرعون ته دعوت ورکوي ذکر کی سستیو نه کوي. مفتی زین العابدین صاحب رحمت الله علیه درایوند اجتماع کې فرمایل اگر داعی ذکر نہ کرے اللہ والوں سے ذکر نہ سیکھے سیکھ کر نہ کرے الفاظوں کے بلک ډیر رد بدل اللہ دی ماں باپ کی همدا مفہوم دے قریب دا الفاظ تو جوتے چٹخانے کے علاوہ تبلیغ سے کچھ نہیں ملے گا. مفتی زین العابدین سے جی بزرگ ہستی ہوا حضرت شیخ التا تشریف روڑے اور روزہ کے اعتکاف فرمائے لی اور مولانا سعد سے درائیوند اجتماع کی فرمائل زناستما جو داعی ذکر نہیں کرتا وہ باتونی ہے وہ داعی نہیں ہے. ذکر کے بغیر دعوت نہیں ہے. اور دا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ملفوظ مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ اغه ته نږدې ډیر ملفوظات جمع کړي دي. فتاوا رحیمیہ کې مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمت اللہ علیہ نقل کړي دي. اغه فرمای ذکر اور علم یعنی اہل اللہ اور اہل علم ان کی سرپرستی کے بغیر اگر دعوت کا کام ہوگا تو یہ آوارہ گردی بن جائے گا. دا ملفوظ ما التاټک کې د جماعت مرګرو ته مخولو یو بل جماعت تم ته خپل جماعت کې ملګری دا وګوري تاسو نن سبا ګوري رستو کیږي زمونږه رونه دي مونږ هم تبلیغیان الحمدلله زما جماعت کې خو زبردست کار کوي ملکونو ته ملګری زی تعلیم کیږي غش کیږي پنځه مال کیږي الحمدلله مجالس ذکر هم کیږي د مسجد نبوي خدا ټول اعمال دي کنه درس قرآن درس حدیث درس فقه مسائل به نبی علیہ السلام خول تزکیه تربیت ذکر الله مجلس د تعلیم د علم مجلس دا فضل اعمال کړي. نو دا ټول سلسله دي دا ټول شعبې دي. حضرت مفتی صاحب زیز د مجدهم پزړه کې دا درد دی چې یو خټول امت را یوځي کوي انما المؤمنون اخوه. او دویم درد پزړه کې دا دی چې تقابل مکوي د شعبو د دین د شعبو تقابل مکوي ټول یو دي د یو بدن د اندامونو پرنګ د یو گاڑی د پرزو پرنګ مونږ ټول یو خو شعبې ته به شعبه وي جز کل نه دی کل دی جز دی. په هر څه کې دا اصول فطری طور باندې جاری او ساری دي او مونږ یې منو. اوس یو کور دی هغه کې
یو د ملاستی کمره ده، یو د خوراک زیاده، د سواتی زیاده، د میلمنو زیاده، مختلف زینه دي. ټول ته کور ویل کیږي، رهایشي زیاده. یو ته کور نه ویل کیږي، دا سیګاړي پرزي دي. نو داسې زما محترمو حضرت مفتی صاحب پزړه کې دا درد دی چې د دین دا شوبې رايوځي کوي، تقابل پرې دی. یو شوبې ته کل دین مو وایي، په دې اکتفا مکوئ. را پاسئ چې ټول یو شو، د ټول د دین شوبې یو ځکو او ټول دنیا کې د دین غلغله او د دین دعوت او د دین आवाज اوچت کو او حرکت پیدا کو. نو حدیث کې فرمایي چې تلاوت قرآن وکوي او مرګ به ډیر یادوي. کثرت ذکر الموت، کثرت حدیث کې کثرت ته مونږ خو قلت سره نه یادو. حضرت عائشہ رضی الله عنها رضو کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په میدان کې چې څوک شهید شي اخو شهید دی، د دین علاوه داسې مرتبه چاته ملاوي دي شي. نبی علیہ السلام فرمایل چې او چې څوک روزانه 50 ځل مرګ یادای او الفاظ مولا علی قاری رحمت الله علیه حزب الاعظم چې جامع ترین د دعاګانو د قران او سنت د دعاګانو کتاب دی، مولانا بدر عالم میرټی رحمت الله علیه زمونږ کابرین کې هغه ترجمه کړی ده. هغه کې هم دا الفاظ نقل کړی دي: اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. یا الله ما ته برکت نصیب کې په مرګ کې او د مرګ نه بعد چې کوم مراحل او زندگی د پاغي کې دې الفاظ سره کته مرګ یاد کې نو ډیره خدا. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. او کني اسفه غوتو شماره چې زب مرما زب مړکیګما، یا الله زب درزم تا ته زب مړکیګما، بس دا سيزان سره وای نو ان شاء الله دا فضیلت به حاصل شي. نو دا مرګ د غفلت د لری کولو ذریعہ ده. او مرګ چې کله انسان الله سره محبت کی کنه نو مرګ د الله تعالی د ملاقات ذریعہ ده. الموت جسر يوصل الحبيب الى الحبيب. حدیث کی راضی مرګ یو پل دی، څنګه چې پل د نیر یا د دریاب دوه ځای ملاوي او دواړه طرف ته آبادی ملاوي د جوړ ذریعہ ده. دا سي دا بنده عاشق او محب محبوب حقيقي الله سره الله ملاوي دي شي چې دا د مرګ په لار ورشي، بل لار نشته. من احب لقاء الله يحب الله لقاءه. بل حدیث کې راځي چې ته د الله ملاقات خوخه الله به ست ملاقات خوخه او تا ته به مرګ د ځنکدن مخ کې دغه وخت کې فرشتي براشي تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بیا بیا بشارت زیره خوشخبری داسي حدیث پرانا کې علما لیکي دا الله نیک بنده ته د مرګ دغه وخت کې داسي محبوب شي او دنیا نه تک چې وي زر کوي د قید خانه نه نو باسي. دنیا د مؤمن قید خانه د کافر جنت ده. نو مرګ دته محبوب شي او دا د ولایت نه خدا. مرګ غختل به ایمانه دی اعتبار سره چې دا د الله د ملاقات ذریعہ ده، د الله پاک ته د رسیدلو ذریعہ ده، د الله د دیدار زی جنت او جنت ته بغیر د مرګ نه نشم تللی. دا جذبه د پزړه کې د الله د مینې نو دې ځکه مرګ محبوب لري او په انتظار کې ناشته وی چې یا الله کله به میرا غواړي. حضرت مولانا غلام علی رحمت الله علیه نقشبندی سلسله کې بزرگ تیر شوی چې د مرګ وخت را نږدې شو، ضعیف او داسې بیهوشي غشي غوندي په تاریکی دا نو مریدانو به ویل یا الله زمونږ شیخ لډیر جون ورکی. هغه سره خپل غمو چې دا بزرګ هستی او دا د برکتونو مجموعه دارانه کلاړه مونږ به محروم شو. الله ولو سره ډیر برکات، البرکت عند الاکابر. نو غیب لګ اوریده چې لګ به طبيعت سنبال شویل به
دا سوي چې زه دې ژوندې پاتې شم نور زه د کلونو نه د دې لمحاتو او د دې الله د ملاقات منتظرم او دا موقع چې الله راولي ګل او زتلون کېما تاسو ما بیا یې ساروي ما ته دا دعا مکوي چې الله دې ستاسو ژوندۍ کې برکت واچي ستاسو سورې دې تر ډیره په ما وساتي د دې مطلب دا نه چې موږ خپل مشرانو لا دا دعا نه کوو مور او پلار لا مشرانو لا زی خو داغي او کیفیت او غي زکه دا تنبیه وکړه چې دی وخت کې الله تعالی سره زما د ملاقات وخت ځکه نبی علیہ السلام فرمایل بخاری شریف کې راځي چې د نبی په موجودګۍ کې شور مکوي نبی علیہ السلام ویل کاغذ قلم راوړي زتا سوته وصیت لیکما هغه د قصه ده نو اختلاف او شوبه صحابه ول نبی علیہ السلام ته تکلیف ته مروړي او موږ سره دین او کتاب الله موجود دي فرامین موجود دي کافی دي او نور ویل چې نه د نبی علیہ السلام حکم به پورا کوي نو لګ دې شو نو نبی علیہ السلام ویل زه یو خاص حالت کې مدي وخت کې الله سره ما دې حالت تفریدي او د نبی موجودګۍ کې شور کول دا مناسب نه دي نو دا کیفیت په الله والو چې هغه غیته د ټول دنیا او مافیا نه زیات غوړ او محبوبي ویل دا وایي چې د ایمان سلامته سره الله ما ځان ته راوبلی راو غواړي او زه د دنیا نه روان شم ما ته دا دعا کوي تاسو نو زما محترمو دا د ولایت نه خدا د دنیا نه تنگ نه دی کله د دنیا نه تنګي د بیمارۍ نه تنګي ډیر نامرد خلک خودکشي کی ځان وجني او مرګ سره عذاب شروع شي دا خو نه دانی ده دې سره خو مسائل حل کیږي نه اب تو घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे मर के भी चैन न आया तो किधर जाएंगे دا خو اختتامی زندگی ده خو صبح دوام زندگی ده مرگ دائمی زندگی شروع کیږي غزنه او مسائل شروع کیږي نو که یو سړی د دنیا د وجه تنگ دی او مرګ غواړي نو دا منی دی لا يتمنين احدكم الموت او حضرت عمران ابن حسین رضی الله عنه ډیر بیمارو نو صحابه ورغلی بیمار پرسیلا ویل ک چرته نبی علی السلام باندې کړي نه وي د مرګ د تمنا او د غختلو نه نو ماته دومره تکلیف ته چې ما به تمنا کړی و خو نکوم ځکه چې نبی علی السلام باندې کړی دي او سورة الجمعه کې فرمایي قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی يهوديانو ته وایي چې تاسو نحنو ابناء الله واحبه مونږ د الله اولاد یو دغه محبوب بنديان یو نو د مرګ تمنا ولې نه کوي يود احدهم لو يعمر 1000 سنه زر زر کاله زندگی تاسو غواړي الله هم د زړونو نه واقف ته زندګي او دنیا سره مینه ده مرګ ته نه یې تیار او دعوت کوي مونږ د الله اولیاء یو د الله محبوب یو دروغجن یې فتمنوا الموت ان كنتم صادقين دا مرګ تمنا کوي دا زما د محبت نه خدا دا زما د ولایت دلیل دی دا ما ته دراتلو ما سره د ملاقات یو وسیله او ذریعہ ده ولې د مرګ نه یریږي او کرکه کوي نو معلومه دا شو چې د مرګ تیاری دي کړی د الله محبت په پزړه کې د ذکر کثرتي د اولیاء صحبتي نو ان شاء الله ته هر وخت مرګ ته هر کلی وي او سینې سره به لګي چې دا دنیا یو قید خانه ده پابندی ده دار المجاهده ده چې دار الجزاء دار المشاهده دار الانعام چې آخرت ته هغه ته زبکل لاړ شمه چې د الله تعالی رحمت ته لکه مور چې ماشوم په غیږ کې کینی او هغه ته راحت او امن ملوش دا سي الله خپل رحمت ته خپل بنديان روغوري الى روضه وريحان ارجي الى ربك راضيه مرضيه خوشاله سره دی د روح اسمان طرف ته زی د حضرت عبد الله ابن عباس زی روح چې وته حاضرینو د आवाज ووریدو د سوره الفجر اخري آیت پدې کې زیره ده یا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، راځه زما بندیانو جنت ته راځه. او یو شین مارغه داغي روح وا اسمان طرف ته لاړ، خوشاله خوشاله. د الله د پاره غمونه زغملې دي، غمونه برداشت کړې دي، د زیګر وینې سکلې دي. دا د الله د مینې جړه د تهجد وخت کې چې تنهایی کې ذکر کوي او د الله شقان جاړي، دا اوخ کې اسی ندي. حضرت شاه عبدالغنی پولپوری رحمت الله علیه ملفوظات ما ویل او اغي غالبا د علامه آلوسی ته تفسیر روح المعانی حواله ورکړی دا چې ذکر کې وینا ده، دا وینا د الله د محبت یا د عظمت او د یری د وجه اوس وزي او اغینه او به جوړ شي او هغه به د سترګو په لار باندې د اوخ کو په شکل کې بهر ته راځي. دا شقان اوخ کې معمولی نه دي. دا اوخ کې که په دوزخ واچي سمندرونه نشي سړولې یخولې، دا اوخ کې سړولې شي. د شهید د وینې برابر به الله پاک د خپل عاشقانو او د جړونکو اوخ کو ته الله تعالی د قیامت پر ورځ وزن ورکړي. دا معمولی نه دي. نو جاړه جاړه و جاړه په بد عمل دلی او غواړه بخنا نندلم یزل دلی. بیا آخرت کې بجړه کوي انسان. د قبر منځ کې او مجرم داسې جړه کوله، خدایا مغفرت او سکړي ما خطا کوله، ما په دنیا کې خدایا ډیر ډیر ګناهونه کړي، په فقیرانو غریبانو می ظلمونه کړي، اوس می توبه ده په اخلاص دا غوغا کوله، خدای مغفرت او سکړي ما خطا کوله. بیا په جواب کې ورته پاک غنی سبحان ویلی 1,40,000 ما پیغمبران لګلی، په مقدس مکه ور سره او عالمان خولي، هر یو عالم درته قصه د دین زما کوله، تلی ونیوي ته هغه پوری خندا کوله. فإنا نسخر منكم كما تسخرون كنتم منهم تضحكون. دا قران کې راځي چې تاسو په پغي پورې ټوخي کول دي، کورتی ته وګوره، دي پټکی ته وګوره، دي داسې دي. لا حول ولا قوه الا بالله. نو زما محترمو د زړه علاج ضروری دی، جسمانی لحاظ سره هم او روحاني لحاظ سره هم. څنګه چې زړه لا چوټي نشتا، مونږ لم چوټي نشتا. ښا صحابه کرامو مصر فتح کو، عمرو ابن عاص په سالار دي، صحابه ویل حضرت ډېر میاشتې وشوي، خزو بچیم پریخي دي، باغونم پریخي دي، پټي خیر دې لګ بداغي خبر والو. حضرت عمرو ابن عاص فرمایل نا 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 یستشرفکم العدو، د دشمن د دوسترګو په مینس کې چې کله تاسو غافل شوي، تاسو کې جمود رالو، حرکتم پریخو، تاسو باندې به دشمن ضربکاری ولګي. دا دې ضربکاری لګي کنه فلسطین کې وګوره، افغانستان کې، سومالیا کې، عراق کې، برما کې، کشمیر کې، کم کم زیبا په کم زخم به ته مرهم کړي، کم زیاده پاره به جړه کې، شام کې. نو زما محترمو زړه به متحرکی، د زړه چوټي کزړه وي چې زه یو منټ لږه چوټي کوم، زم ستړي شوم، سترګې پټې شوې، ټول بدن په آرام ودرې او زه بیا متحرکی ما خیر دې مالم لږه چوټي راکا. نو بس د انسان بم چوټي وشي، انسان بم دنیا نه چوټي شي، د چوټي نشته. دا امت مسلمه دا د زړه په مثال دی کائنات کې او انسانیت کې. کدی ود شو امام محمد رحمت الله علیه تشاویل حضرت لګ آرامم کو، ټول شپه مطالعه کې، مهنت کې، نوافل بیل، مطالعه بیل، تصنیفات بیل، پسونو کتابونه ولیکل، جامع الصغیر، جامع الکبیر او دا غټ کتابونه سو جلدونو کې. نو وی فرمایل چې امت زما په سټخ په اګدي او اوړي، زه بوله ما که زمو ته شوم امت مو ته دي دی وسوک بیداری. نو کوم امت مسلمانان ودشو نو دنیا کې با اغه روحاني مرګ په انسانانو کې خور شي، فساد وراشي. او که علما ودشو نو امت مسلمه به ودشي، خو به ولې بشي او غفلت او فساد به پاږي کې راشي. نو زکه د زړه پرنګ حرکت پکار دی
او زړه ودرېږي نه او زړه اعتدال سره دی که حرکت تیز کو نو هم ګړبړ دی وی حرکت قلب تیز شو وی ډاکټر سب دوايي راکا سامي پړسيږي زړه می ډیر درزيږي او که د دې حرکت بطيء او سست شو نه سریع پکار دی نه بطيء بین اعتدال او که د دې حرکت سست شو وی ډاکټر سب سرا کوي حرکت سست وي پمپینګ نه کوي بدن ته وینه سمنه کمزورې شوم بیا دوی ورکی هغه زړه لدیکا ورکی اوس پکې بیټریان هم لګیدل ته نوی علاجونه ها نو اعتدال سره بکی چلیږي جی خیر دې د دنیا تقاضو ته بمګوري اخرت ته بمګوري خو اخرت زمونږ کور دی اصل وطن زمونږ هغه دی دلته مسافر یو हमेशा रहे या कि वैसे रहे वहां देखना है कि कैसे रहे हयात दो रोजा का क्या ऐश गम मुसाफिर रहे जैसे कैसे रहे सफर के इंसान वही जमाना बस प्लेटफार्म ना यो दो बिस्किट रावाला गुजारा को कोर खो न दे कोर बया गुरु او دلته गुजारा कवा دا गुजारी زه او زمون مقصد د الله رضا ده د الله دین ژوند دی کول دی په خپل ځان کې خپل کور کې او ټول دنیا کې تحریک ایمان او تقوا وي په ټول دین راشه ټول دین ژوندې کا ټول مسلمانانو سره یو ځیشه ټول ځان سره یو کا خپل تزکیه وکا او نور ملګریم د دې رحمت سمندر تراوله چې د ټولو تزکیه وشي الله جل شانه دې زموږ دا وینا او اوریدل او دا ناس ته په خپل دربار کې قبول کړي الله جل شانه دې د ټولو جوړه د رحمت نه ډکه واخر دعوانا الحمدلله